دا چې دی دا زمونږ د شریف آباد خوړ دی. دا داسې یو خوړ و چې په دې کې به مونږ میان نیول او ډېر ښکلی صفا خوړ و. خلکو به اوبه چې دی نو د څښلو دپاره هم د دې نه وړې. همدا د زنانه به پکې جامې هم وینځلې او نور هم دا ډېر ښکلی بهیدونکی خوړ و. اوس چې دی نو دا ټول فلشونه او نالۍ او دا قسم څیزونه دې ته راویستی شوي دي چې د هغې د لاسه د دې ښکلا چې ده نو هغه ټوله تباه شوې ده. او دا زمونږ د خلکو د لاپرواهۍ د وجې نه چې دا ډېر غټ نقصان شوی دی. اوس د دې په کنټرول کولو کې ډېر غټ کړاو دی او دا به چېرته په ډېرو مشکله کېږي، ډېر په ګرانه. یو کار کول غواړي چې بس د دې سایډونو ته چې دی نو ونې نال کړی شي نو دا به لږ ښکلا به دغه شي، ښه به شي ورسره. نور خو چې دی نو دا ډېر زیات څه دی خراب شوی دی. دا چې دی نو تکې تورې اوبه بهیږي. دې ښکلا چې ده نو ختم شوې ځکه چې خلکو کډرې او فلشونه او څښا نالۍ او اوبه او هر څه دې خوړ طرف ته راویشتي دي او زمونږ څه د اوبو څه سیسټم څه دغه نشته. میان چې و نو هغه ډېر ښکلي و په دې کې، هغه هم ټول ختم شو. نن مونږ رالو د چکر په د نیت باندې مونږ راشئ د شریف آباد د خوړ په سایډ باندې به چکر ووو او د مازدیګری به چې دی نو داسې تېر کړو. خو چې کله مونږ د خوړ په طرف را روان شو نو د خوړ چې کوم حالات مونږ ولیدل نو ډېر زیات خفه شو په هغې باندې، ځکه چې خلکو خوړ ته چې دی نو کډرې او نالۍ او دا غوشان او د دې سره سره چې دی نو ډېر غټ سیسټمونه چې دا ټول خوړ طرف ته څه دي راویشتي دي. اوس دې خوړ ته وګورو تکې تورې اوبه بهیږي چې دا ګورئ د دې هغه کم میان چې پکې و ډولو کې چې دی نو مونږ به میان رانیول خو ډېر زیات خفه شو ځکه چې دغه شو ډېر زیات. دا چې دی نو تکې تورې اوبه بهیږي چې د دې هغه شریف آباد د خوړ هغه کم ښکلا چې هغه ټوله ختم شوې ده. دا زمونږ د خلکو د لاسه چې دی نو څه شو دا خوړه تباه او برباد شو. دلته خلکو چې دی نو دا ټیپونه او دا نالۍ او دا غوشان او دا هر څه خلکو دغه کړي دي راویستي دي.